حدیث مبارک ګوره څومره واضح حدیث راغلی ښه څومره واضح چې دې حدیث مبارک د اورېدلو نه بعد یو مسلمان ووایي چې دا قرآن ګرځول بدعت دی زه خو وایم چې ډېر زیات ظلم دی دا خو ښکاره حق نه سترګې پټول دي حدیث مبارک چا نقل کړی امام ابولیث سمرقندی رحمه الله په خپله فتاوه کې امام غزالی رحمه الله دغه حدیث منهاج الواضح کې نقل کړی دی دواړو صاحبانو دا حدیث نقل کړی او زه د حدیث مبارک سند هم ستاسو ته وایم چې چېرته شک او شبه هم په ذهن کې پاتې نشي حدیث مبارک سند واورئ حدثنا العباس بن سفيان عن أبي علية عن عون عن محمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حديث مبارك راوي حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله ابن عمر سب سوي عمر فاروق رضي الله تعالى عنه بچي وي اغت سوي قال عمر وچيو جنازہ کے حضرت عمر فاروق کو فرمائل ایوہ المسلمون اے مسلمانانو اجعلوا القرآن وسیلتا لنجات الموتا عمر فاروق کو فرمائل او مسلمانانو دو خپل مړو سره قرآن عظیم الشان ادیرو او مقبرو ته وړئ دوی سره دا قرآن وړئ څه دپاره دې دپاره چې وسیله یې جوړوئ او چې وسیله یې جوړه کړئ نو قرآن په وسیله باندې د قرآن په خاطر باندې به ستاسو مړي ته الله جل جلاله نجات ورکوي او بیا څه ورته وایي چې تاسو چې کله دا قرآن ادیرو ته ویسئ نو بیا حلقې جوړوئ الحمدلله موږ هم په مقبرو کې حلقې جوړو حلقه کې ناست یو که نه ګیټ چاپېر دا د عمر فاروق سنت دی ګوره حلقې جوړوئ حلقو کې قرآن ګرځوئ او چې کله کینئ قرآن ګرځوئ څنګه دعا به کوئ عمر فاروق موږ ته وایي وقولوا اللهم اغفر لهذا الميت بحرمة القرآن المجيد تاسو بیا داسې دعا کوئ چې ربه د قرآن عظیم الشان په خاطر باندې د قرآن عظیم الشان په حرمت او په عزت باندې مونږ دغه مسلمان رور ته مغفرت او بخښنه وکړه دا چا ویل چې مقبرو کې قرآن ګرځول دا بدعت دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې صریح او ښکاره حدیث نه انکار دی او بیا دین لاندې دا دواړه صاحبان لیکي وثبت بهذا السند ايضا اخبر سعد عن ايوب عن جميع عن عبد الرحمن عن ابي بكر انه وجد عمر يدور القرآن حضرت عبد الرحمن د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچی دی هغه فرمایي چې ما پلار یو ځلې په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې ورغی د جنازې مونځ ادا کړ د جنازې مونځ ادا کېدو نه بعد عمر فاروق حلقه جوړه کړې وه او قرآن عظیم الشان یې پکې ګرځول ټیک شوه او څه فرمایل والقرآن شافع للمؤمنین حیاتا بعد ممات عمر فاروق وی چې دا قرآن ځکه ګرځومه چې دا قرآن کریم مسلمانانو پاره په دې دنیا کې هم شفاعت کوونکی دی او پس د وفات نه مسلمانانو دپاره شفاعت کوونکی دی دا قرآن چې په حلقو کې ګرځېدلی د چا زمانه وه صحابه کرامو صحابو په دور کې چې یو کار وشي او عام صحابي دا کار نه دی کړی ابو بکر صدیق عمر فاروق هغه صحابه کرام دي چې حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر حضور پاک مبارک فرمائی چې ما نه پس د دو کسانو اقتدا کوئ دو کسانو پس روان شئ څوک یو ابو بکر دی بل عمر فاروق دی رضی الله عنهما دی مونږ هم پسې روان نو ولې بیا مونږ ته بدعتیان ویل پکار دي دا یو حواله ده نو لہذا مړی پسې دایره کې قرآن ګرځول سنت فاروقي دي د عمر فاروق رضی الله عنه سنت دي ګوره څوک هم په دې بعضو خبرو باندې دوکه نه کا او بیا اخیری خبره دا پاتې شوه
چې مړي پسې قرآن وړل صحیح ده، خو دا حلقه کې ولې ګرځوئ؟ ورسره وی اسا برکت ته، رحمت ته، وسیله ده، په حلقه کې ګرځول دا ناروا دي. نو دغه اعتراض جواب هم واورئ، او هغه ده مثال کے طور پر په دایرة الاسقاط او حیلة الاسقاط کې 10 کسان ناست، ٹھیک ده؟ زما زه په خپله باندې دایره اسقاط کومه، مثلا مثال در کومه، زما قرآن عظیم الشان پورته که یو صاحب ته مې ورکړه چې قرآن عظیم الشان واخله، هغه ما دغه مړي پسې خپل قرآن وروباخه که نه، ما ته چې کوم قرآن په لاس کې و هغه ما مړي پسې صدقه که، هغه صاحب یې بل له ورکوي. څه مقصد؟ هغه دویم سړی چې ما ورکړی هغه یې چې دریم ته ورکړه، دغه دویم سړي قرآن صدقه که چا پسې؟ مړي پسې. نو چې داسې راته وږي څو قرآن مړي پسې صدقه شو؟ 10 قرآن چې مړي پسې صدقه شي نو صدقه د قرآن عظمت لري که نه لري؟ انشاءالله العزیز خدای پاک به ورته بخښنه وکړه. او که څوک وایي چې 10 قرآن خو صدقه نه دي، دا خو یو قرآن دی په حلقه کې راته وږي، نو غم دا دی چې شریعت څه مسایلو نه مونږ محرومه یو، غم دا دی چې څوک اسلام ګوري نه، غم دا دی چې چا د فقه او چا د اصول فقه کتابونه نه دي کولاو کړي. دا خو قاعده ده که نه چې په تبدل د ملک سره تبدل په عین کې راځي. څه مقصد؟ ملک چې بدلږي، څوک چې یو شي مالک کږي هغه ذات هم ورسره بدلږي. مثال زما سره قرآن په لاس کې دی، زه د دغه قرآن مالک یم، چې ما بل له ورکه ما ملکیت ختم شو، اوس له هغه بل ملکیت شروع شو، نو چې هغه ما ملکیت ختم شو د ملکیت راغی نو دا ذات هم ورسره بدل شو. داسې شو لګا ده چې بل قرآن په لاس کې ونیوه او دی بل قرآن صدقه کوي. نو په تبدل د ملک سره تبدل په عین او په ذات کې راځي، دا د شریعت قاعده ده. او یو واضح حدیث بل درته وایم، دام امام ابو اللیث په خپله فتاوه کې او امام غزالی په منهاج الواضح کې ذکر کړی دی. واورئ حدیث مبارک راوی حضرت ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ دی. واورئ عن ابی موسی الاشعری قال فعل عمر، ابو موسی اشعری سے فرمائی چې یو جنازه راله او جنازه څوک وه؟ د حبیبې خاوندو، حبیبه په نامه باندې یو ښځه وه، د هغې خاوند وفات شوی و، د هغه جنازه وه. نو حضرت ابو موسی اشعری سے فعل عمر یدور جزء القرآن، عمر فاروق څو سپارې راخستې وې، من مالی لا الی عما یتساءلون، 23 نوخلا تر 30 پورې 9 سپارې په دایره کې ایښې وې. څومره؟ 9 سپارې په حلقه کې ګرځولې. لکه موږ چې قرآن عظیم الشان ګرځو 9 سپارې عمر فاروق ګرځولې. او څو کسانې کینولي وو؟ فی 20 رجلا بعد صلاة الجنازه، 20 کسانې کینولي وو د جنازې د مانځه نه بعد، او په هغه 20 کسانو کې دا 9 سپارې بار ګرځولې. ولې؟ ځکه چې دغه 9 سپارو په برکت باندې به لاندې مړي ته مغفرت او بخښنه وشي، دا به یو قسم ته په هغه پسې صدقه